استخارې په باره کې حدیث ته د استخاره په خپله باندې کیبل شو باندې نه کېږي. صحیح ده، دا ورکې ډېره اهمه خبره ده. او دغه استخارې دپاره خلکو ته روپۍ ورکولی چې 300 روپۍ راکړه زه ته استخاره کوم، ټول بکواس ته ده. صحیح ده، هېڅ حیثیت نه لري، 2 روپۍ حیثیت نه لري دا خبرې. دې کې حدیث ته وګورئ اوس څه یي. اول د استخاره، اول د استشاره، بیا د استخاره. ښه، استشاره استخاره. ما خسر من استشاره واستخاره. هغه سړی نه ناکامېږي ژوند کې، پوه شوې. څه هغه شی کې اول مشوره وکړي خلکو سره، ښه مخلص ملګرو سره. استشارې نه بعد بیا چې څه وکړي الله تعالی نه خیر غوښتنه وکړي. ملګرو نه زه نه شوم مطمئنه، اوس خدای تو نه خیر طلب کوي. استخاره معنی طلب الخیر، د خیر طلب کول. صحیح ده، په کار کې څه ده بهتر جانب متنصب کې. صحیح ده. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن حماد بن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامر. في الامر من په هر کار کې. صحیح ده، خصوصا في امر الدين كذلك في امور الدنيا كما يعلمنا السوره من القران. وفي روايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم امرا فليتوضأ وليركع ركعتين من غير الفريضة ثم لا يقول خوزه دوا وره. څه کله سړی 2 رکعته نفل وکړي هغه نه بعد کچو ته دوا نه ایزدار سړی دا خبره کړي مخ دوا نه زده پنسوره راواله مسون دوی راواله هغې کې بس دا دوا په کتابه کې یاله شي، په یاد دی بیا خو یاله شي چې به ښه په توجه سره بیا خیا خو خوند کوي. اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. خدای تو نه خیر طلب کوم ځکه ستو تر شي پته لګي کنه، او زه قدرت تو نه غواړم تو په قدرت سره ارسې کېږي. واسألك من فضلك العظيم، یو ذکر شته من فضلك دیل شي. فانك تعلم ولا اعلم، ته پوهېږي موږ چې نه پوهېږو. تقدر ولا اقدر، طاقت لري زه نه لرم. وانت علام الغيوب. اللهم ان كان هذا الامر خيرا لي في معيشتي وخيرا لي في عاقبة امري تکدا کور متاری تی بر سره بهتر وي فیسره لي وبارك لي فيه. وزاد في روایت نور کې د سوین کان غیر کده سینې فقدر لي الخير حيث كان. به بل ذکر ته خیر وکي کوم ذکی وي ثم رضني به، بیا مو پر ضیا کې باندې خوشحال مکی په بل ذکی بل شوندر غل کوم رقم ته حدیثونه کې ډیر دواګونی ثابت دي. صحیح ده. استخاره څه ده؟ دا اهم کور د پاره کېږي. کوم شی اوله نه فرض وي هغه کې استخارې به کوي واجب وي، کوم شی اوله نه منې وي هغه کې نه کېږي استخاره. زده کور وکړم که نه وکړم. صحیح ده. استخاره لکه ته وکې ته دا بس نتیجه وکړي روزي چی شي نتیجه ده ما شي ته د زړه بیا مایل کېږي. یو مخکې زړه د ته میل کېږي اوله کې دی لکوم یو سره واده وکړم ورسې زړه وي ته ور میل شو بس خدای د داسې وجوه راوبسي تو به مغه ښځه خواښه شي که دوی وي. همداسې کوم کار و هغه کې ته ویل څه وایې کړم که ما یې کړم ورمخته شم که ما ورمخته کېږم بس ته وبشي یارې ما یې کوه بس زړه د ونه راتور غونې وي که نه بس که کله کله زړه ته مطمئن وي به ښه په کارور ډاډای ورتلل شي. لکه مو ډېر ښه نه اورېدلي که نه او دا خبره کې چې مثال سپین شوسي تور شوسي نه نه فضول خبرې خوب کې ترونه کسې شغلې به کسې سره سپین لټونه د لا خبر یا سي ګپ شپ ته علم په دنیا کې خال ډېر کمزوري د خبرو نه دي خبر. وبه قال حدثنا ابو حنيفه عن الحارث عن ابي صالح عن مهاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وزع لأمته زغره کېږده ولا ښه که نه زغره سوي لأمته. صحیح ده. ودعا بماء هېڅو دسه ته اوبه راوړی فصبه عليه ثم دعا بثوب واحد فصلى فيه. زاد في رواية المنس کی کنه صحیح پټ کی صحیح ده. وزاد في روایت متوشحا کپڑے څو اغوستی. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وزع لأمته يوم فتح مكة ثم دعا بماء فأوتي به في جفنة فيها طول کې وتروړي فيها خبز العجين. هغه کې د ایوړو لخوا ساروي کنور کې دوړه لنده ګوندنې کې بعد فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشح بزبتن فرمایا ثم صلى ركعتين. قال ابو حنيفة رحمه الله چې 2 رکعته منځ شو وهي الضحى شاس منځ صحیح شوه
صلات الضحی نه وتیل شي که نه دې وله مقدار نه ده مقرر څو رکعته به کوي څومره کولی شي صحیح ده 12 رکعتونو پورې کول شي 2 سے لے کر 12 تک صلات ضحا د کوم څه 9 بجې کا څه ټایم دی صلات وبین نه وتیل شي صحیح ده صحیح اندی تیل شي نور خلکو ته عرف عام کې صلات وبین مخوم المنځ ته صحیح ده قرآن کریم کې وبین لفظ راغلی حدیثو کې کنه صحیح ده خامخ ده وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يوم فتح مكة لأمته ودعا بماء فأوتي به في جفنة فيها أثر عجين فاغتسل وصلى 4 أو ركعتين في صوب واحد متوشحا خامخ ده قال أبو حنيفة عن الهيثم عن رجل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رمضان قام ونام وإذا دخل العشر الأواخر شد الميزر پر توکه ټینګه کې شد الميزر چې شتل شي بډي ټینګه کا منډي ته سره بډي ټینګه کنه معنا ده کوشش به شروع کی عبادت کی وحي الليل شو ګری به کول صحیح ده صحيح وحي الليل مخته قال أبو حنيفة عن زياد عن المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عامة الليل حتى تورمت قدماه په به وپړسېدې قدمونه مبارک وشه شو لکه ویلوړ بو کنه اکثر به ویلوړ کنه یو مخ عبادت به کول صحیح ده فقال له أصحاب به أليس أصحابه أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قرآن کی سره غلی کنشته تو خلا پکر شمو کړي به دمر کوشش ولی قال نسیو فرمایلو افلا اكون عبدا شکورا زه غواړم چې ډیر قدردان شم د خدای صحیح ده دی الله قدر وکم دی الله دی نعمتونو ښه صحیح ده لکه افلا آیا نه دې شم از شکر گزار کا سیام کا صحیح دی ډیوټي د پر کوي زیتونی شایسته کوي قال أبو حنيفة عن أبي جعفر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كانت 13 ركعة بس وګر رکعت مؤنث تکنه دي کې د جزء ثانی بیا مؤنث وروړي خط عادت کې د محدود دا شو کنه 3 نشل 3 اول مذکر وروړي ټیک شو 13 منهن 3 ركعات 3 ركعات الوتر 3 ركعات الوتر وركعات الفجر نو به سره جوړي دار لس جوړيږي کنه صحیح د الله سره کوته سکی د ششولو اتر کوته ورکی تهجد شو کنه درې دور کې ششولو وتر شولو دوار کې سبې سنت صحیح قال ابو حنيفة عن علقمة عن ابن الأقمر عن حمران وقال ما لقي ابن عمر ما لقي ابن عمر قط إلا وأقرب الناس مجلسا حمرا ابن عمر سره بچا ملاقات وغیرہ کی دو کنه یا ترتل سوق مجلس بوا کنه حمران بور سره و حمران کنه فقال ذات يوم يا حمران لا أراك صحیح ده کنه لأراك تواظبنا لأراك لام تکیدیه ده کنه لام تکیدیه ده زه ګورم است څه کوي تواظبنا ته همیشه واله کوي زه هداست نه زونه تواظبنا کنه صحیح ده إلا وأنت تريد لنفسك خيرا فقال أجل يا أبا عبد الرحمن قال أما اثنتان
فإني اما اثنتان فإني انهاك عنهما اما یل شي کنه اما اثنتان دوه عادتونه دي فإني انهاک فإني أنهاك عنهما وأما واحدة فإني آمرك بها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بها قال ما هي تلك الخصال الثلاث یا باب در از یو ته دوه یې دي درې ته یوه ګوره دا څنګه خبره ها د ویلې داسې کېږي لکه هسې کې ورته درې ویلو دا صحیح ده درې دي بس ځینو ځای کې دوه راغه کړي صحیح ده په یوې نسخې کې یا درې دي صحیح ده خابې څه یي قال لا تموتن عليك دين وعليك دين قرض زیالات کې مړ نشي صحیح ده إلا دینا تدع به شو ته پرېږدي تدع به وفاء صدور مولس به ورسته پورا شي وته صحیح ده ولا تسمعن من تلاوة آية فإنه يسمع بك يوم يسمع بك يوم القيامة كما سمعت به قصاصا صحیح یہ څه تلاوت دي د پاره ما کوستونه مقصد حاصل کیه څه اجرت وغیره یا د سی کنه شهرت مقصود وي صحیح ده تسمیه شهرت تل شي کنه قیامت ورځ دی بداله کې توت شهرت وغ شي بعد شهرت بدنامي بدوش صحیح ده صحیح ولا يظلم ربك احد پروردگار خو چوبنه ظلم نه کوي کنه واما الذي امرك به كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعتا الفجر فلا تدعهما دما پرګه فإن فيهما الرغائب په دې کې رغبت ول ډېر اسباب دي صحیح ده یعنی دومره ډېرې خبرې دي متعلق سپری دولت ته بیا سړی نه رځي کېږي خو څه کوی شي په یورې